अस्पताल के उमा जमा लूर दाखिला करे हो डॉक्टरानो माता हुई चे मौलाना साहब स्ता नयो मसले तपोस कुरान के राजी चे वयालम मा फिल अरहाम कम शे चे परहिम के दे पदे खुदा आलिम दे चे दा अलक दे ओ कजीना दा नो उस खुमुंग चे स्क्रीनिंग बांधी उगुरु नो दा पता लगी चे दा अलक दे ओ दा जीना او خدای وی چې دا پته ای چاتم نشته سیوا د الله نو ما د دې دو جواب وکړ ما ورته وی چې ګوره خدای ویلی دی چې ويعلم ما فی الارحام ارحام جمع د رحم ده رحم اغا کسوڑ توئی چه کم کسوڑ کے دننا خیٹا کی بچے لوئیگی او تربیت پکی علی او پکی تر لسو میاشتو پورے پروت وی رحم اغی توئی اس دا رحم چه دے د دې شکل بالکل د پوکانای پشان لکه ماشومان دا پوکانای پړسي او به د دې داسې مثال او د دې رحم خلچ دا اغا د تشو متیاز خله ته بالکل مخامخ نو مال خدای ویلی دی چې ويعلم ما فی الارحام عالم دے اللہ ما پا اغا شی باندے فی الارحام چکم شے پر رحم کے پر رحم کے دننا چکم شے پروت پا دی خدای عالم دے چې دا به څه شی جوړي مال د دې دا معنا چې څه وخت کې د پلار نطفه د مور رحم تلاړش او هغه سره بیا د مور نطفه یوزیش د قران کریم مراد داده چې د مور او د پلار دواړه نطفه چې یوځای شوي په دې اوس ظالم ما چې دې دوه نطفونه بزالک جوړو موقع په دې جنای جوړ ما په دې خبرو پوهیږي اوس خو تاسو ډېر پوهیدل پکار دي ځکه چې خزي پوي شوي دي نو تاسو به څنګه نه پوهیږئ خزی پوش لاړې کمی مرتبه ته خزی ورس او تاسو ما هغه د شاه دوله شیخان یې اوس خو خزی پوي تاسو ټل تکړه تاسو چې کور ته سودا یې سي کپڑے مپړې نو خزه داسي وګوري نه اوس کپڑا دا چې تارا وای درته کنه په ایمان داستا څه نه شه دې چې تارو مړ نو سړی په پڅ پوي کړ په خپل ورو دې په ایمان کې واخه کایو سي کوړتا دا سي روچته کې اړو سړی ورته نخکاری ټولي پیپړې او ډکی درکړي سړی ورته نخکاری نو خزی آغا سٹیج تا ورسیدی چی مونگا اس ٹل تش لا نور دے خدا خیر کی وہی ابتداء عشق ہے روتا ہے کیوں دیکھیے آگے آگے ہوتا ہے کیا
دا لا ابتدا ده د عشق تماشې به وکړي. نو ویعلم ما فی الارحام، الله وی دغه وخت کې په دې زه عالم او زه پې پویم چې د دې دوو نطفو نه به زه الک جوړم او که جینۍ به جوړم. مال ډاکټر صاحب اوس وایه، نو ما ته وی چې کریکټ، مال کریکٹ دی او که ټوکرای دی وی زه کریکٹ نه پوهېږم، پښتو وایا یا اردو وایا. څه پوه شوې؟ ویل اوس پوه شوم چې دا خبره دا ټیک. ما که ته په سکرینینګ باندې هغه جرم چې کوم جراثیمونه د مور پر رحم کې الګ جوړیږي یا جنۍ جوړیږي، که هغه جرم معلومولی شي چې دې جرمونه به الګ جوړیږي او که جنۍ به جوړیږي، هغې نه بعد بیا په ما سوال وکړه، بیا به انشاءالله بل جواب درته کوم. قرآن هغه کلام نه دی چې ته یو سړی په دې کې پاتې راولې او د دې جواب نشي کولی. جواب عالم سړی د هر سوال کولی شي. کم ځای کې چې زه ستا د سوال جواب ونه کړی شم، د دې دا معنا نه ده چې اسلام عاجز دی جواب نشي کولی، بلکې زما علم کمزور دی ځکه جواب نشم کولی. تاسو خیال راغی؟ اسلام محمد رسول الله والذین آمنوا معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه ليظهره څنګه ده ليظهره على الدين كله. اسلام دې د پاره ده ليظهره على الدين كله، چې دې په اعتبار د دلیل سره په ټولو ادیان باطله باندې غالب وي. په اعتبار د دلیل سره اسلام چې ده هغه یو دین هم د ځمکې په سر پاتې نشي راوستی، بلکې د هر مشکل جواب چې ده هغه اسلام سره. تاسو هما باندې یو سوال وکړئ، چې اسلام قرآن او حدیث دا ویلي دي او ظاهري خبره دا ده، د دې جواب وره. اوس مال د دې بعضی وخت کې جواب رانشي، د دې دا معنا چې زما علم کمزور دی، کینی جواب ضرور شته. تاسو خیال راغی؟ نو ويعلم ما فی الارحام، دریم شی دا دی چې د دې علم سوا د الله نه نشته بل چاته، چې د مور پر رحم کې به دې نطفو نه الک جوړیږي او که جنۍ به جوړیږي. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. سلورم خبر علم سوا د الله نه بل چاته نشتا، چې اس نفس په دې قادر نه دی چې زه به سبا څه کار کوم. الله وی اچاته دا علم نشتا چې زه به سبا څه کار کوم. اراده یو څه کړي وي او ورپېخ بل څه شي. اراده دې کړي چې دفتر ته ځم، په لاره کې دې لاره ووایي. اراده دې کړي وي چې زه ټیکهدارۍ پسې ځم، په لاره کې درته دشمن ناستي ولیدي. په اراده وځي چې زه دکان ته ځم، خیال هم راغی چې دکان ته ځم، نیمې لارې کې جواب درشي چې راشه په پلار دی هارډ اٹیک وشو، دکان ته هم نه رس. روانې چې زه سودا راوړم، आवाज در پسې وشي چاله په ماشوم هیضه ولګېده، دستونه الټای پې ولګېده. اس نفس وما تدري نفس ماذا تکسب غدا. اس نفس په دې قادر نه دی
چې زب سبا څه کار کو اراده د خیر کړی وي ورپېښ